خان رسوا پښتو ادبي تحریک کارکنانو او د اشنغر پښتنو زما شاعرانو ملګرو السلام علیکم. د ټولو نه اول خو زه اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک ته مبارکي ورکوم چې د سوات د سردرو د یو پښتون د یو ښه دوست او د یو ښه لیکوال د کتابونو مخکتنه په اشنغر کې کوي. دا روایت ډېر کم ژوندی ساتلی شوی دی چې د بلې علاقې خلک د خپلو مشرانو د عزت افزایۍ دپاره او د هغوی فکرونه عام کولو دپاره په خپلو علاقو کې پروګرامونه وکړي. نظیر صاحب ته هم زه مبارکي ورکوم. د نظیر صاحب وړاندې کتاب چې چاپ کېدو ماښام، نو زما د نظیر صاحب سره د نن نه 30 کاله مخکې وړاندې ملاقات شوی و په بټخیله کې. په بټخیله کې زموږ یو کاتب دی ریاض ساغر، نو د نظیر صاحب د کتابت هغه کوو بلکې کمپوزنګ یې کوو. مونږ به هلته ناست وو، د دوی سره زما ملاقات شو. په دې منځ کې دی افسر شو، زموږ نه ورک شو. اوس هم بیا موندو، خو د ملغلرو سره هم بیا موندو. هغه وخت کې چېرته یو کتاب نیم و، اوس 4 کتابونه. زه دا نه وایم چې نظیر صاحب ډېر ښه شاعر دی، خو زه دا وایم چې نظیر صاحب ډېر ښه دوست دی. زه د نظیر صاحب په کتاب چې ما نظر اچولی دی، نو ما د یو پښتون شاعر په کتاب باندې نظر اچولی دی او ما د هغه مضامینو ته کتلي دي. نن وخت چې پښتانه په کم کرب کې دي، نن وخت چې پښتانه د کومو ستونزو نه تېرېږي، د نظیر صاحب په کتابونو کې دغه ټول موضوعات موجود دي. زما د پی ایچ ډي خبره چې ده نو هغه په امن باندې ده. نو نظیر صاحب هم د دې خاورې دی، اگر چې هغه بیروکریټ دی، اگر چې هغه لوی افسر دی، خو د دې خاورې غم، د دې خاورې درد، د دې خاورې د مظلوم ولس، د ځپلي ولس ټولې خبرې هغه د ده په دې کتابونو کې موجود دي. داسې نه ښکاري چې دی بیروکریټ دی، داسې ښکاري چې دی د پښتنو په کوڅو کې ګرځي، دی د پښتنو په جوماتونو کې ناست دی او دی د پښتنو په سر چې کوم اور لګېدلی دی هغه د ده په اور هم لګېدلی دی، د ده په سر باندې هغه اور هم لګېدلی دی او دی داسې نه ښکاري چې ګینې دی ډېر اسوده ژوند تېروي. د پاکستان بیروکریټس دغه ناست دی فاروق شاه صاحب، ډېر د لوی پوسټ نه ریټایرډ بیروکریټ دی، زمونږ مشر دی، زمونږ ملګری دی، په پښتو مین دی، په اباسین صاحب مین دی. نو چې دی په اباسین صاحب مین دی، جو مونږ پې هم مینان یو، مونږ په فاروق شاه صاحب مینان یو. نو بیروکریټس چې دي هغه د قام د غم درد نه بیخي نه دي خبر، هغه په ډرایینګ رومونو کې ناست دي او خبرې کوي. نظیر صاحب د ډرایینګ روم سړی نه دی، هغه د لارو کوڅو سړی دی، هغه د حجرې او د جومات سړی دی. او زه ډېر زیات ویاړم چې د نظیر صاحب د کتابونو مخکتنه اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک کوي او موږ په هغې کې دلته یو. بیا به هم یو ځل انشاءالله هم به دې کتابونو باندې زه وایم د نظیر صاحب کتابونه د پښتو کتابونه دي او دا غونډه، دا معتبره غونډه چې د دې کتابونو په نوم باندې راغونډه شوې ده، د نظیر صاحب په نوم راغونډه شوې ده، نو زما په خیال سره د دې نه بل غټ جواز څه کیدی شي چې دا ډېر ښه شاعر دی، دا ډېر ښه کتابونه دي، پښتانه یې راغونډ کړي دي او دلته مکالمه کیږي. زموږ مشران به دلته خبرې کوي، صادق صاحب ناست دی، افکار صاحب خبرې وکړي، اظهار صاحب به خبرې کوي، اباسین صاحب به خبرې کوي. او موږ ته چې د کمې مکالمې ضرورت دی، د کمې خبرې ضرورت دی، هغه خبره د دې کتاب په توسط سره انشاءالله پښتون ولس ته به رسي. زه بیا د دې حجرې د اول خان رسوا صاحب، د هغه د اولاد او د هغه د ټولنې ډېر زیات شکرګزار یم.
دا یو تاریخي حجره ده ما ته اوس یاد نشي چې زه به دلته څومره ځله راغلی یم بېشماره ځله راغلی یم او بېشماره ځله د دې حجرې دا دیوالونه د دې حجرې دا ناسته د دوی دا ځانګړتوب چې دی په ما باندې ډېر زیات ښه لګېدلی دی زه ورته ډېر زیات درناوی لرم صدر صاحب یو څو شعرونه ووایم ها دا یو صادق صاحب یو زوړ غزل دی خو ویم چې یو بېروزګاره مزدور پړ مخ په سړک پروت دی یو بېروزګاره مزدور پړ مخ په سړک پروت دی معظم جان لالا هغه یې لور پروت دی او هغه یې سټک پروت دی یو بېروزګاره مزدور پړ مخ په سړک پروت دی هغه یې لور پروت دی او هغه یې سټک پروت دی یو بېروزګاره مزدور پړ مخ په سړک پروت دی هغه یې لور پروت دی او هغه یې سټک پروت دی او زه د خپل ژوند قیسه په کومه خوله دنیا ته وکم زه د خپل ژوند قیسه په کومه خوله دنیا ته وکم د لوږې مړ یم او سر ته مې ټوپک پروت دی زه د خپل ژوند قیسه په کومه خوله دنیا ته وکم د لوږې مړ یم او سر ته مې ټوپک پروت دی او شعر دی چې بې برکته ژوند دی اوس د ځان انجام ته ګوري بې برکته ژوند دی اوس د ځان انجام ته ګوري جینکۍ ټولې کار له لارې او هلک پروت دی بې برکته ژوند دی اوس د ځان انجام ته ګوري جینکۍ ټولې کار له لارې او هلک پروت دی او شعر دی اظهار صاحب چې د وخت په زړه کې دوه میخونه ټک وهلي دي وخت چا د وخت په زړه کې دوه میخونه ټک وهلي دي چا یو ته شمله پرته ده او بل ته تربوزک پروت دی د وخت په زړه کې دوه میخونه ټک وهلي دي چا یو ته شمله پرته ده او بل ته تربوزک پروت دی او خوب مې لیدو چې صحراګانې سرابونه ګل دي خوب مې لیدو چې صحراګانې سرابونه ګل دي خو سمندر ورته د سوخته نه وچ کلک پروت دی خوب مې لیدو چې صحراګانې سرابونه ګل دي خو سمندر ورته د سوخته نه وچ کلک پروت دی او شکر دی خدایا چې په سترګو مې څوک نه پوهېږي شکر دی خدایا چې په سترګو مې څوک نه پوهېږي ګنې نو نور خو مې دا زړه د درد نه ډک پروت دی شکر دی خدایا چې په سترګو مې څوک نه پوهېږي ګنې نو نور خو مې دا زړه د درد نه ډک پروت دی او یوه جونګړه یو باچا ته دواړه جان ښکاري یوه جونګړه یو باچا ته دواړه جان ښکاري او په یو محل کې یو ملنګ د ځان نه ورک پروت دی یوه جونګړه یو باچا ته دواړه جان ښکاري په یو محل کې یو ملنګ د ځان نه ورک پروت دی او چې خپلې مینې ته او ستا حسن ته ګوري شاکر چې خپلې مینې ته او ستا حسن ته ګوري شاکر دا د یقین سره په یو پالنګ کې شک پروت دی چې خپلې مینې ته او ستا حسن ته ګوري شاکر دا د یقین سره په یو پالنګ کې شک پروت دی ډېره مننه جي ډېره مننه